بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه البیت اجمعین. زما خورو عزتمندو قدرمنو مسلمانو، نن یو دا هم عامه یو روټین جوړ دا چې د چا کور ته ور داخل سی غلا وکړي، موټر سایکل چانه پټ کړي، چانه موبایل چې کوم دی په ګن پوینټ باندې مشینې ورچیا او بل مسلمان چې کوم دی دا ولوټي او بیا دا خوشیږي. د بل مسلمان حق نبی علیہ السلام فرمان مبارک دا مفهوم دادا چې کوم حکم الله پاک پیغمبران ته کړی دا، الله پاک حکم مسلمانان ته کړی دا. قرآن پاک الله پر فرمایي یا ایها الرسول، اے رسولان تاسو پاک شونه خورو، بیا نیک عمل کو. او الله پاک مسلمان ته فرمایي یا ایها الذین آمنو، ای ایماندارانو تاسو کلو من طیبات، تاسو پاک رزق خورو. بیا نبی علیہ السلام فرمایلو دا حدیث پاک د مسلم شریف شدا. بیا نبی علیہ السلام فرمایي چې یو سړی دا سفر باندې د چې کوم دی گرد و غبار ډک وي او چونکې د مسافر دعا قبلي. نبی علیہ فرمایي چې یو سړی په سفر باندې رواني، گرد و غبار ډک وي، یمد یدیه الی السما، اسمان طرف ته لاس پورته کړي او وای یا رب یا رب، یا الله یا الله ما دا دعا قبول کړي. خلیکن وای دوال خوراک هم حرامي، دوال شاک هم حرامي، کالی هم حرامي، فان یستجاب لذالکم. وی بیا بدغه انسان دعا چرې قبلي. نو چې کم انسان حرام خوري او دا کم خلق غلاګان کی دا ټول حرام دي، یا چاول هم ځکه نیولي دا، یا سود کوي یا رشوت کوي، دا ټول حرام دي. او حرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو بل حدیث پاک تم یو صحابي ورته چګیږي، نبی علیہ السلام تعرض کوي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ما دې پار دعا وکا، ادعو الله ما دې پار دعا وکا ان یجعلنی مستجاب الدعوه، چې زه الله نه کوم دعا کوم چې الله پاک ما دعا قبلې. نبی علیہ السلام ورته فرمایي ایسا اخبل خوراک آپ پاک کا صفا کا حلال کم تکون مستجاب الدعوه، بیا چې ته کوم دعا کوي الله پاک تاول دعا قبلې. بیا نبی علیہ السلام قسم ورته کړم چې اغزاد قسم چې ما محمد مصطفی سم صاد په داسې کو شدم چې یو مسلمان یو انسان یو خلهم حرام وخوري او د پګېډ شوي ما يتقبل منه عمل 40 یوما، 40 ورځې پورې هیڅ عبادت الله پاک نه قبلې. او بیا نبی علیہ السلام فرمایي چې کوم وجود حرام باندې سرسره وي فالنار اولا به جهنمی ده. نن دې موږ سوچ او فکر وکړو چې چور پر دې حق خور لګي مزکو تلار سو آلته چې کوم دي فصلو شي کوم دي یا چانی وي یا بل شي وي ار پرې کوم بیا چې کوم دي غلاګان کوم او چانن لکه دې خصوصا موږ علاقې شي او پنیلې شي خصوصا دا چې کوم دي چانه موبایل نه واخلي، چانه موټر سایکل واخلي او بیا دا خوشي دي دا ډاکې دي. او ډاکه کول مشکات شریف حدیث پاک تام ما قتل نبی علیہ السلام فرمان مبارک مفهوم دادم چې چوک تا ته کور ته درسي او کته مړ کړي هته شهید او کدا د مړ دا جهنمی ده. نو دا ډاکې قتل ډاکوان دا که په دغه حالت مړ سه چا مړ کړي دا سړی چې کوم دی بالکل جهنمی ده. د بجنازه هم د ډاکو وال چې کوم ډاکې کوي دغه بجنازه هم نه کیږي. نو اخري حدیث پاک تر بیانامه د مشکات شریف په دریم جلد صفحه 422 باندې حدیث پاک تام نبی علیہ الصلوۃ والسلام په زمانه باندې رجلن توفی یوم خیبر، د خیبر جنگ په موقع باندې یو چې کوم دی سړی وفات سو. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کرام رالم و یا رسول الله سم د والا جنازه بکوي. نبی علیہ السلام ته صلوا علی صاحبکم، و تاسو چې کوم د خپل صحابي والا ملګری جنازه تاسو کو مسلمان و تاسو جنازه وکم صحابي و تاسو جنازه وکم. نبی اسم جنازه نه کولم. صحابه کرام فرمای فتغیرت وجوه الناس، د خلکو چهره رنگ زیړتل چې دا څنګه خبر دا صحابي دا شهید سو او نبی علیہ السلام جنازه نه کوي موږ ته ویل چې ته جنازه وکم. نو نبی علیہ السلام پوښتنه وکړه چې رسول اخر دا څه وجدام دا خو شهید سلام جنگ شي جهاد شي. نبی علیہ السلام ورته فرمایي چې دو مال غنیمت چې یو صندوق پټ کړو، یو صندوق پټ کړو، هغه صندوق چې پټ کړل نو هغه صرف د 2 درهمو برابر وو، خو دا پټ کړی وو هغه په وجبانې د والا جنازه نبی علیہ السلام نه وکړه. نو موږ ته سوچ او فکر پکار دم چې دا کم خلق غلاګانې کوي ډاکې کوي دا دنیا برباد ده آخرت هم برباد تم. الله پاک خصوصا چې دا امن کمیټي والو ما اور جو د عبداللطیف ناظم په جشه چې کوم دا پروګرام وو ما په ویډیو باندې چارج کار کړم. نو الله پاک دوه ته چې کوم دي چې دې محفل شرکت کړو الله پاک دوته خصوصا امن کمیټي ورته توفیق نصیب کړي چې دغه سي کار خیر شي سي اخلي. او موږ علما ته هم پکار چې دغه سي تقریران دي چې دا ډاکې کتل دا ناجایز دي شرم د دوه خلکو اخرت بربادي تباہ کړي. او دغه سي قاتلان والم او دغه ډاکوګان والے جنازې هم دي پکار چې دغه سي به ورچوي. الله پاک دې موږ ټول مسلمانانو ته په خوشي رسول الله صلی الله علیه وسلم خوشي طریقو باندې عمل کول توفیق نصیب کړي.